ابراها نامه و د گورنر د یمن تپوس یو کو چې دا خلق مکی لسلزی خلق ورته صاحب دالتا یو کوټه دا کعبه او بیت الله ورته وی او غینت تورات او شیو وای چې ثواب دې دي. ابراها خو گورنرو آرډر یو کو چې خبردار چې دینه پس څوک مکی ته لاړ نشي. دا ګلکاران او ترکانان راوغفتل یو بهترینه کمره جوړه کړه. کوټه جوړه شو غلاف په وغړېدو. اعلان وشو چې دینه پس به د مکی کوټې ته څوک نزي. راشد احمد درته کوټه جوړه کړه دغه نه طواف کوي او بس ثواب بم کی. خلق حیران شو چې بار الہ هغه د مکی کوټه خو ستا په حکم جوړه شوی او دا کوټه چې دا د یمن گورنر جوړه کړه بیړه د غر کشنو ستا په کوټه کې هغه اجر او ثواب کم ځای ملاویږي چې کم کوټه د خدای په حکم جوړه شي. خدا حاکم حکم خلق ورته لبیک وی چاو صاحب بالکل ډیر لوی درفشانی دی وکړه چې خلق څنګه ور سره دا ومنل چې دا کوټه چې دا کعبه ده چې دا ابراهه د دروغ کعبه ته د رښتیا کعبه ده. د مکی او سره تلو هغه سوچ کو چې یا رب هغه زما د ملک کعبه چې دا خدا هغه ستا په حکم جوړه ده او دا کوټه د گورنر په حکم جوړه ده. والله کتر غیر روټای خورم چې ترسو مې د خپل خدای د کعبه بدل دي پرېدم نه. عزیزانو غیر چاپیر ورته کېده او پیرې په ولاړې وي څوک نږدې نه ورپړ. اخر یو ورځ څه فنکشنو هغه پیرادار چرته روټای ته تللی د مکی سړی چې تلو هغه وی چې بهره دې غرکشه هغه کعبه چې دا خدای په حکم جوړه ده او دا کعبه تا جوړه کړه نو خدا و د شپې تلې دی او د ابراهه په کعبه کې غول کړي چې غولې پکې کړي دي. څوکیدارانو سار چې انکوایري وکړه چې دا خو بیګا پکې چا غول کړي. ابراهه ته خبر لاړو چې ستا په کعبه کې خو چا غول کړي. انکوایري شروع شو. چې انکوایري شروع شو سره بوټ راوېست چې راوېست چې جید کړي دي ورته ویلي جی هغه په مکه کې کعبه چې دا هغه ته چې څوک کاغو وګوري نو سره قلم کیږي. تا په دې کوټه باندې کعبه نامه یې خوا نو ما پکې بیګا غول زکه وکړ چې ګورم چې ما سره څه کی او ما سره یې سم نشو. نو دا کعبه نه ده کعبه مغه ده چې کوم په مکه کې ده. ابراهه په غوسه شو ویل خدا ترغه به په آرام کې ننم چې استاد خدای کعبه مې ورانه کړی نه. استاد خدای کعبه مې څه کړی نه ورانه کړی نه. اسونه اتیان فوج تیار کړ چې په مکه ټیک را روان. ابراهه ور سره دی چې مکی ته ورسېد یو میل لري ډیراوله ګوله او ټیم یې فکس کولو چې په دې ټیم به په کعبه د اتیان ور پریدو چې ورانه د ابو طالب څه شی ونیو د ابو طالب او خان ونیو د ابراهه فوجیان. ابو طالب ورغه ورپسې چې زما او خان نیولې دي هغه ورته چې د کعبه ورانوړه ترغله ماغه تپوس نه کېو د خانو تپوس کې ورته وی چې خبر آزاد جی چې د کم شي مالک زېمه داغه تپوس لزر عالم او د کعبه مالک خدای دی خدای پوهیږي او تپوس یې پوهیږي. مې چې ښا ورکې دلو خان اټې کې چې څو وخت په کعبه کولو او اتیان را روان شو. قران کې هر ورځ تاسو اورئ د امامانو چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیت نګورئ چې سکار وکړو الله استا تا خاوندانو د اتیانو سره دی ور سره الم يجعل كيدهم في تذليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. ابابیل مارغانو ته حکم وشو چې پاس نه په بمباری وکړي. مارغانو دوکانی په پنجو کې او یو په مخوکه کې په د پاس رااله په کومه تی چې هغه دومره غوندې کانې راغورځي داتی په دې ملای راغورځي او لاندې دومره غار پکې تمام اتیان تباش. یو ابابیل ته حکم شوی چې تبه دا ابراهه ولې ابراهه چې دا منظر وکړو منډې کړې منډې د مخ کې مارغه ورپسې یمن ته ورسېدو
بادشاہ سره کېناست، ویل ما سره خو داسې چلو. څنګه چلو؟ ویل مارغان د پاس نه راغله او دومره کاڼي ورسره وه، یعنې ټول تباه. بادشاہ ورته چې مارغانو څنګه تباه، مارغانو څنګه داسې کار. اوس که تاسو دلته چاته ووایئ که نه، دلته یو لوی ټیسمار خان ایسو، ټیسمار خان ته ووایه چې یاره مارغه وویشتم او راکې سوری وکړم، ماړه پرېږده مارغه درکې څنګه سوری وکړو، وایي به داسې کوه. نو بادشاہ ورته وایي چې مارغان، مارغه ورته پاس په روشندان کې ناست. خو چې دا کیسه یې مارغه چې په ګورنر داسې وکته، ویل دا دي دوه مارغان. خو چې ویل دا دي مارغه را پاسېد او هغه کاڼې د ابرهه په سر راوویشت، چې راویویشتو لاندې پکې دومره سوری و او د بادشاہ په غېږ کې یې تباه کړ. نو الله څه وایي؟ وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بمباري شروع کړه. نو څه شی ته جوړ کړو؟ فجعلهم كعصف مأكول. اغاتیان او تمام انتظام داسې کړو لکه د غویانو په خپو کې چې ګیا پیمال شي. تاسو پوه شئ؟ قرآن ګواه دی په دې خبره.